سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مشکات شریف جلد ثانی. کمزے دے مولوی سے وایا باب الصداقة الفصل الأول. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها وإن لم تكن لك فيها حاجة. فقال: ألا باب الصداق باب الصداق. مخک د دینه چې حدیث شروع کو دریو خبرو ته فکر کوي ښا. اول نمبر لفظ د صداق ده که صداق، سواد زور ده که د سواد زیر ده. نو علماء وای د سواد زیر صداقن دا فصیح لغت ده او صداقن د سواد زور دا مشهور لغت ده. صداقن وزن ده کتاب ستاسو ناکتم لیکن او صداقن وزن دے صحاب. تب که د خوخی خوا که د سواد کسروه او که د سواد فتحه. دویم خبره صداق یا صداق لغت کی سمانا لري او اصطلاح کی. لغت کے معنی دا سبب د رښتینی والی، سبب د صدق. او اصطلاح کی ما يعطى الزوج للزوجة في المعاوضة الزوجية. ما يعطي الزوج للزوجة چې زوج زوجی ته ورکي په معاوضه زوجیت کې هغه ته سوای. علامه قاری سے وای نو مہر ته صداق والی وای وی زکا لانه يظهر به صدق ميل الرجل الى المرأة. زکا چې ظاهریږي په دې سره صدق د میلان د سړی خزیتا. زکا مہر تو صداق یا صداق ورطا. دریم خبره حکمت پا مہر کے صدق. نکاح کے مہر ضروری دے سہ حکمت تے پکی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغ کے ډیر حکمتونه ویلي. هلته بیا ځان له وګورئ خو زه به درته پنځه ووایم. یو حکمت دا ده اشارة الى نصرة كل واحد منهم الآخر. تو چې خزو کیو مہر ورکی هغه سره د امدادو کو کنه نفی اول وهلتن تا ته یو خبر درکړې شو
چې آینده ژوند کې به د یو بل سره امداد کوي. ابتدا مو د نصرت نه شروع شو کاکا، ابتدا مو چا نه شروع شو. نو آینده کې مو چې څومره ژوند تیریږي کنه نو یو بل سره په امداد کې تیروي. دیو جن د شریعت مسله دا ده که ښځه د کمزورې وه نوزګاره وه ټول کار د کور ښځې ته مه پرېږده، لږه ټکه پوږه ورسره تم کوه. اگر که پښتانه بیا دې سړي ته خطرناک نوملي خو صحیح نه ده. بنا د حقوق د زوجیت په نصرت ته مولوي صاحب ښه څه شي ده یو بل سره به امداد کوي. هغه ماشوم غلی کوي، ماشوم ته شودې ورکوي، کور جارو کوي، لرګي راوړي، کتغ برابروي، چای پخوي، اوبه برابروي. دا کور دی که نه؟ کور فارسی کې ړوند ته وایي، فارسی درځي که نه؟ کور چا ته وایي؟ ړوند ته وایي. ړوند غریب په دا ټوله دنیا کارونه وکړي نو یو ورته نه ښکاري، کله آدم دی. څوک چې واده وکړي ځواني چې سپین ږیری شي او ملی کږه شي او خولې چې دی نو غاښونو نه خالي شي خو د کور کار نه ختمېږي. نوم یې کور دی، راوړه ورته شي نه. نو یو حکمت پکې دا دی چې تا ښځې ته روپۍ ورکړې په اوله شپه نو هغه به په خپل ضرورتونه پوره کړي. پوهېږې؟ نو اشاره د چا ته چې حقوق د زوجیت بنا دي په نصرت د هر واحد، یو بل سره به امداد کوي. هر شي کې حکمت یې کړ. دویم نمبر مہر شریعت ځکه مقرر کړ چې سړی نه روپۍ لاړې نشي او مفته ښځه ورته میلاو شي. نو کله کله دا نکاح په یو شی حقیر باندې ماتای. چا باندې ماتای؟ یو وړوکي شي، یو دوه درې په ما طلاق. دا یو دوه درې په ما طلاق څوک کوي خبرې چې واده ورته پلار کړ. چا ورته کړ؟ پلار ورته واده کړي، خرچاغه کړي، او هغه چې کوم مہر خپل ذاتی روپۍ دي دی ورته ویلي دي چې ما ته معاف کا. دوی چې واده وکړي او کور ته لاړ شي اول ښځې ته وایي مہر راته معاف او غلط کار دی. هغه اول مہر نه پیژني، بیا چې پیژني نو هغه وخت کې روب کې او دا بس شي نو چې روپۍ درنه په یو شي لاړې نشي نو قدر در سره. او چې څوک یې په خپله په 8 لکه او 9 لکه او 10 لکه روپۍ وکړي لکه د واحد غوندې، قسم دی چې سپېړې عمر کې چې طلاق یې نه کړي. څنګه طلاق یې بیا به بله ښځه سره کوي. د شریعت نه قربان دې دپاره چې دا نکاح ختم نه کړي دا سړی په یو شی حقیر باندې. او مال خو انسان ته محبوب دی، دی وایي ما نه ډېرې روپۍ لاړې، اوس که دا طلاق کړم خو بلې ته به نورې روپۍ ورکوم. پیسې چې په یو شي باندې لاړې شي که نه هغه سړي ته صحیح. یو سړی بازار ته تللی او ښه سنځلې پېژنې وړې وړې او سرې، نو په یو دکان کې سره مرچک پراته وو. دا مرچک او سنځلې سره نږدې نږدې دوی وایي که دا سنځلې دي. هغه ته ویې راکړه یو کیلو یې ترې راغستې دي او روپۍ ورکړې دي. چې خوړې خو مرچک وو، لمن کې اچولي دي او ته یې ښه دی او دا اوښ کې او دا پوزې را روان. چا ورته دا ولې ویلي روپۍ مو دي تلي. نو چې روپۍ لاړې شي بیا مرچک هم خلک خوري، او چې روپۍ نه یې تلي نو لانجې کوي که نه کوي. والله که دا ښځه وکړم مور او پلار ته وایي دا تاسو کړې ده ځکه چې د ده نه پې روپۍ نه تلي. نو شریعت مہر مقرر کړ دې دپاره چې په یو په کمزوري شي باندې د نکاح فسخ ته د متوجه نشي. دریم نمبر حکمت دې دپاره چې د نکاح عظمت زړه کې وغورځي.
ځکه مال انسان ته ډېر محبوب دی او کم شي باندې چې روپۍ ورکړي نو هغه ورته ډېر ګران. نو عظمت د نکاح د دې حقوق موقوف ده تر انفاق المال پورې. څلورم نمبر دا ښځه د پلار د کور نه مولوي صاحب راغله، مور او پلار خپلوان اقربا دوستان یې پرېښود او صوفي صاحب تا کره راغله، نو زړه یې خفه دی که نه؟ دا روپۍ چې دي دا مهر دا جبیره د دې نقصان کوي، د کسر قلبي دپاره جبیره ده. ماشوم چې جاړي 10 روپۍ ورکړي غلی شي نه ده. یو سړي سره جنګو کې په چاړۍ وه کلمې ترې ووتې، هغه چغې والله که دې پرېږدم، بل مشر راشي غوږ کې ورته وایي روپۍ به درته والمه. ویل ټیک ته که نه، چې روپۍ ورکړي بیا معاف کوي که نه معاف کوي؟ د روپیو کې دا کار دی چې د زړه د کسر جبیره ګرځي. نو دا ښځې که پلار او مور او خپلوان پرېښو او تا ورته مهر ورکړ، نو د هغې د زړه د ماتوالي جبیره وګرځېد. پنځم چې فرق راشي په مابین د نکاح شرعي او زنا کې. زنا باندې خو څوک دومره روپۍ نه ورکوي، نو دې دپاره شریعت مهر مقرر کړی. څو خبرې شوې؟ 3 وایه اوس حدیث. سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو ښځه راغله، فقالت یا رسول الله، وی د الله پیغمبره، انی وهبت نفسی لک، ما هبه کړی خپل ځان ته. فقامت طویلا، او حضوری سنوی، فقامت طویلا، دا ښځه ولاړه وه ډېره زمانه. فقام رجل، یو صحابي پورته شو، فقال یا رسول الله زوجنیها، ما ته په نکاح راکا، ان لم تکن لک فیها حاجه، که ستا ورته ضرورت نه. فقال رسول الله مبارک ورته فرمایل هل عندک من شیء، ستا دپاره څه شی شته چې تی په مهر کې ورکړي؟ قال ما عندي الا ازاري، دا یو لنګ لرم قرباني هیڅ نه لرم. قال فالتمس له، کور تلاشه، کور کې څه شی طلب کا، ولو خاتما من حدید، اگر که د اوسپنې یو ګوتمه پیدا کې نو صحیح، خو تش خو نه کېږي که نه، خرڅ به کوې که نه به کوې. فالتمس، غریب لاړ کور کې وګرځېده، طلب یې وکړ، فلم یجد شیئا، سب غریب. قال حضور فرمایل زه چې څه شی دې پیدا نه کړو دومره خواري دې وکړه، زوجتکها بما معک من القرآن، تا ته مې نکاح باندې درکړه په هغې سره چې تا سره دی د قرآن کریم. وفي روایت قال انطلق، زلاړ شه، فقد زوجتکها، تا ته مې په نکاح درکړه، فعلمها من القرآن، د قرآن نه ورته زده کړه وکړه. ذهن کې مو خبره کېږي. 3 خبرې ذهن کې ساتئ. خاصو 3. یو خبره دا ده چې مهر ضروري دی، د دې مبالغې فی طلب نه معلومیږي. رسول الله مبارک ورته څه وویل؟ څه شی لري؟ او قربان یو لنګ لرم، ورشه کور ته لاړ شه، څه خو پیدا که که نه، که نور څه نه وي د اوسپنې یو ګوتمه پیدا که، مفت کار نه کېږي. نو دا مبالغه فی طلب د دې خبرې دلیل دی چې بغیر مهر نکاح نه، بغیر مهر نکاح نه، نو مهر ضروری دی. نو که مهر ذکر نو مسما به ورکې، او که مهر ذکر نو په عقد کې، نو مهر مثل در باندې واجب. بیان وروسته روان. ذهن کې مخبره کېږي. یوه خبره دا ده. دویم نمبر دلته یو اختلافي مسله ده چې مقدار د مهر څومره دی. نو 2 خبرې ذهن کې ساتئ. یو دا ده، یو مقدار د اکثر دی، یو مقدار د اقل دی.
په دې مسله کې اتفاق دی چې د اکثر د پاره حد نشته. قرآن کریم قنطار ویلې، قنطار ډیر مال ته د مہر په زیاته حصہ کې حد نه دی مقرر. مستحب ده چې سړی به غلو په زیادت د مہر کې نه کوي. رسو حدیث را روان دی. هغه ښځه بهترینه ده چې مہر یې کم، خو نور بد نه دی. خو په مقدار د عقل کې خبره شته، کم اندازه څومره ده. نو درې مسلک دي پکې. یو مسلک د امام مالک رحمه الله، هغه ربع الدینار وای، د دینار څلورم حصہ. دویم امام شافعی رحمه الله او امام احمد استاد او شاگرد وای، ویلا مقدار للاقل، اقل لپاره مقدار نشته. دریم مسلک د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، هغه وی مقدار د اقل 10 درهم ده، د 10 درهمونه کم مہر نه. دلائل سدی امام مالک سے سمن المحجن دلیل وای، وی د حضور په زمانہ کې نکاح شوه دا په سمن د ډال، او د ډال قیمت ربع الدینار. څنګه ربع الدینار، او د غل نه لاس پرې شوه ده په سمن المحجن کې. سمن المحجن ربع الدینار، نو لاس خو یو اندام ده، دا په بدل د ربع الدینار کې ختمیږي. نو بزعم یو اندام ده، نو دا غي قیمت هم ربع الدینار پکار. سو دلایل وای دعا. امام شافعی رحمه الله او امام احمد سے وای په حدیث چې تاسو وګورئ نو مختلف روایت بدرتنن مشکات کې مرایش. په حدیث کې ذکر دی ولو خاتم من حدید، د اوسپن یو ګوتمر راوړه، بل ځای کې لک کجوري یو موټه کجوري راوړه، بل ځای کې پاڼه راغله. ده د دې مجموعه احادیثونه معلومیږي چې اقل مقدار نه لري، خو یو شی پکار دی. دو شو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د قران کریم آیت دلیل وای. ما تاسو وی حنفیت کې 50 منقبتونه دي. یو پکې دا دی چې زمون مسلک او فقه بالقران دی. من په اکثرو مسلو کې د قران کریم نه استدلال کو، دې مسله کې داسې کو. اللہ تعالیٰ فرمائے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، من خبر یو پاغا مقدار چا من مقرر کرنی دی پا دوی بانی دی پا بیبیان کہ فرضنا قدرنا. پتہ ولگے دلا چا دی تقدیر نسبت اللہ زان تکنے دے، نو پا دی مہر کے تقدیر شرعشتا، پا مہر کے سشتا آزاد نہ دے پاتے. و قرآن کریم خبر کو اجمالاً کرے سے کرے او تفصیل پا حدیث تا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کرا غلے. سنن بیحقی او سنن دار قطنی کے حدیث ذکر دے رسول اللہ مبارک فرمائے لا مہر دون 10 دراہم، دا 10 روپون کم مہر نشت. دا 10 روپونه دا عبداللہ بن مسعود سے پدی حدیث باندې دوی اعتراض کوي، ودا ضعیف. دا 50,000 روپو نقطه درته وایم دا نیر نشي. د صحت د احادیث د پارا سلور بنیادی خبرې دی. ګوره خلق یو وای دا درې د لپټی کړي دا نیر نشي. اول نمبر صحت الاسناد، حدیث صحیح دی ته وی چې سند صحیح، دا خو مشهور ده. دویم تصحیح د حدیث راضی په استدلال د مجتهد د نیر نش.
کله چې مجتهد په یو حدیث باندې استدلال وکړو د تصحیح سبب دی هغه خط تحقیق کړی دی او د په مسلک کې دا حدیث صحیح ثابت دی نو بیا ترې استدلال کوي کو سم نه پیږي کله چې په یو حدیث چا استدلال کړي دا صحیح دی ګور دریم تعامل د خلکو کله چې په یو حدیث باندې عمل را روان عمل العامه نو دا تصحیح حدیث دا د دریم سبب دی ګور سند ته بیا نه ګوري سلورم کثرت الطرق یو حدیث ته په مختلفو سندونو باندې نقل لے اگر که هر سند جدا جدا ضعیف دی پیږي خو چې کله ټول طرق را جمع شي دا درجه د حسن ته رسیږي بیا سوشو سلور منګو تاسو ته خلک یو وای دا درې را پټای ما سره یو سړی بحث په قرات خلف الامام ما ورته حدیث وی چې لا قرات من کان له امام فقرات الامام له قرات ودا ضعیف ته د کې جابر جوفی را ما ورته وی ګورا تعالی کې اصول حدیث نه دی ویلي د تصحیح حدیث د پاره سلور طرق یو استدلال د مجتهد زه مقتدی به امام پس سورۃ الفاتحه نه وای دا زما مسله ده کدا د امام صاحب دا د امام صاحب من کان له امام فقرات الامام له قرات دی باندې استدلال امام صاحب کړ زما خو نه کوي کله چې په حدیث باندې مجتهد استدلال وکي دا د حدیث تصحیح ده سند جدا خبره ده دی بل دا اصول حدیث ویل ذکر نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وای د لسو درهمونه مہر کم نشتا قران کریم اجمال ویل او عبد الله مسعود رضی الله عنه په حدیث کې څه ده تفصیل له بلدادا ابن ابي حاتم حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ذکر کرے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا مہر اقل من 10 دراهم مہر 10 درہم کم نہیں دا خو زمون دلائل امام مالک سے اب جواب کو امام مالک سے توایو چستا خبر صحیح ده حضور نکاح کړی دا د حضور په زمانہ کې نکاح شوه دا په ربع الدینار خو هغه وخت کې ربع الدینار او لس درهم دا په قیمت کې برابر سمن المحجن سمن د دې ډال دا قیمت لوړې دخ کته کېدو ابتدا کې ربع الدینار رست بیا لس درهم ترا کوشو یا ابتدا کې ربع الدینار او 10 درهم برابر دي سره نو تنازع لفظی دا او امام شافعی رحمه الله چې کوم روایتو نه استدلال کوي چې پاغه کې ذکر د شیخ خلیل شوه ده منګو مہر په قسمه ده کنه سو یو مہر معجل له بل مہر مؤجل له دی حدیثو کې چې کوم ذکر ده دا مہر معجل له نه مؤجل دا یو تحفه ده سره چې کور تزي واده کې نو کوټی تزیزان سره یو تحفه یو شی وړي اومده سراتک خنۍ کنه داس ډیر خلک الوا وړي څوک مټیان وړي زموږ شریعت وای کنوري سم نه بورا وېس فقها لیکي خواګه بوړي نو دا تحفه معجله دا مہر نه ده مہر خو په حدیثو کې او په قران کریم کې خپل مستقل لاغله ده کنه پکې اردو کې یو نیم تسوي
یو نیم 150 ورته لسو درهمونه څومره سپین زر جوړیږي خبره 2.5 تولې چې درنه یې نشي لس درهمه به دغه حساب نه کوي دا به وزن تاړی څومره ته جوړیږي د 2.5 تولو سپین زرونه کم قیمت به د مهر نه مقرره زرګر نه پښتنو کې چې د دې نه کم نه ذهن کې مخبره کینی نمنګ امام شافعی رحمه الله تعالی کوم حدیثونه چې تاسو استدلال کوي دا مهر معجل نه دا تحفه ده ولی بعض روایاتو کې د قران کریم تعلیم راغلی دلته ګوره فقط زوجتکها فعلمها من القرآن او د قرآن کریم تعلیم په اتفاق د علماء مال نه دی او قرآن کریم کې څه دی وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم باقی دلته دي صحابي ته چې د قرآن کریم په تعلیم ورکړه نو د مہر نه دی د ترجیح وجه ده سشي وجه چې تا سره اس نشته په الحال نو خود قرآن کریم حافظ خو یې کړ نو واخ د حضور په زمانہ کې د قرآن کریم حافظان کم عالمان ډیرو رسول الله مبارک به ترجیح ورکول حافظ د قرآن کریم ته دې د پاره چې خلق قرآن کریم یاد کی نو امامت کی ویل دي چې څوک به مخ کیږي اقرأهم لکتاب الله کله بچ په یو غزا کې شهیدان راغله ډېر نو ډېر صحابه کرام به په یو قبر کې دفن کول نو قاری به مخ کې کاو په نکاح کې به قاری سے مخ کې کاو دا دې د پاره چې رغبت شي حفظ د قرآن کوي نو دا غیب بل وجه کنه قرآن کریم په اتفاق د علماء مال نه دی راز او یاد د رسول الله مبارک خصوصیتو چې دې صحابي ته مولوی سے بغیر مہر په نکاح ورکړه دا سو خصوصیت د دې صحابه د رسول الله مبارک دیو جن مولوی سے سنن سعید ابن منصور کی بدر تراش هغه کې وای د نعمان نه روایت قال زوج رسول الله صلی الله علیه وسلم امرأة على سورة من القرآن رسول الله مبارک یو خزا په یو سورت د قران کریم باندې چاته په نکاح ورکړه ثم قال به ورته وی لا يكون لاحد بعدك مهرا ګور تعالی حمید دی قران کریم دی صورت په وجه درکړه استاد رست بل چا نه پر دا مہر نه جوړي نو دا د خصوصیت ده وای او درې مدان چې دا ګور نادر صورت ده چې یو سړی سره چې د وسپنې ګوتمم نه دومره غریب پیدا کول ګران کار دی کنه دی تاسو پیدا کړئ یقین وکړئ چې موټرن پیدا کې پیرونه بازار کې دومره غریب پیدا او نادر کې مقصد دا علما قاعده وایي النادر کالمعدوم والمعدوم ليس بشيء دا خو نادر صورت ته په دې باندې نور احکام د شریعت نشه قیاس کوي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مہر بی بیانو تدولس اوقیوها ونشو نشو قالت اتدری من نش قلت لا قال نصف اوقیتن نو یو اوقیت ساسو ناکت توی یا سو دے سلویخ درہم دے سو سلویخ تو تا چپا دولس کی ضرب ورکے سو جوڑی گی سلور سوا
اتیا جوړي او بیا نصف دی کنه نو شل سره جمع 1500 درهم ته جوړي نو زکه وای فتلک 500 درهم دا 1500 درهم او نشون نو د حضور چې څومره بیبیان وي نو مہر 1200 کیو بغیر د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها چې دا غي مہر 3000 درهم دا غي بیان دستور راځي وای زیاته مکوای په زیاتوالی د مہر د خزو کې ولی کدا زیاتواله مکرمه سبب د عزت په دنیا کې وې پیږي او د الله تعالی په نسبانه سوا دا تقوا وې نو تاسو باندې اولا نو تاسو نه اولا او په دې سره د الله پیغمبر وای نه حضور په خپل یو بیبي په نکاح کړی دا او نه لور مبارک بل چاته په نکاح ور کړی دا زیات د 1200 کیون وای چا چې ورک په مہر د خزې کې دوا ډک موټي مل اکفای پاندازه د ډکوالی د دواړو موټو یعنی یو لپا سویقا ستوان او تمرن یا کجوری فقد استحل دا خزه سکړه ځان ته حلال کړه ما تاسو ته دا مہر معجل نه دا تحفه ده وای په دوه پړای قالت نعم فاجازه دا مغا مہر معجل وای وعن علقمة عن علي بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل یو خزن یو سړی د خزې په نکاح کړی دا نه دخول کړي او نه ورته مہر مقرر کړو حتی مات چې سړی مړ فقال ابن مسعود عبد الله مسعود سوي لها د دې خزه د پاره په مثل د مہر د خزو دا غیر دا غیر د قرانای خوري وعده د ترور وعده د وغیرہ لا وقص ولا شتتا نب زیاتواله کوي او نب سکای دا کمواله کوي یعنی مہر مثل باور کوي د مور په قرانای کې ها ان د خزه په قرانای د خزه په قوم کې خورګانې ترورګانې لورګانې خدا سي خزه چې دې خزه سره چې کوم سره نکاح شوه دې سره په مال کې شریکی په جمال کې شریکی په بکارت او سیبتوب کې سره شریکی ها دا غي چې څومره مہر نو دومره مہر د دې راځه او عليها العده او په دې خزه عدت شتا ولها الميراث فقال ما قال ابن سنان ارجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هغه حدیث نو معلوم عبد الله مسعود صاحب او فیصله ورک نو هغه وی چې رسول الله مبارک فیصله کړی و په بروا بنت واشق کې امراه منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود خوشاله چې زما فیصله د رسول الله مبارک د فیصله سره سره برابر وای ما ته ګورئ ام حبیبه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیبي و د دې د میړونو ده عبید الله ابن جحش دا مشکات کې چې عبد الله ابن جحش راغله دا د کاتب غلطی ده ها پیږي عبد الله ابن جحش چې ده دا د شهدا او د احد نه ده کتا سو احد تتلیه نو اول درې قبرونه راځي د حمزه رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی
د نور شهدا او قبرونه خوادي ٹھیک شو نو عبد الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ دا په احد کې شهید شوی صحابي دی ٹھیک شو د ام حبیبی د خاوند عبید الله ابن جحش دا عبید الله ابن جحش او ام حبیبہ دا ام حبیبہ چوا دا د ابو سفیان لور دا او د معاویه رضی الله تعالی عنہ خور دا عبید الله ابن جحش میړو دواره په مکه مکرمه کې اسلام قبول کړ او هجرت وکړه حبشه ته نو په حبشه کې عبید الله ابن جحش مرتد شو اسلام پرېخو او مل ته مړم شو او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چوا دا په اسلام باندې پاتې شو کله چې رسول الله مبارک خبر شو چې د ام حبیبی میړه مرتدم شو او مړم شو نو نجاشی بادشاہ ته صحابي ولېږه ورته وی چې دا ام حبیبینا زما د پاره د نکاح مطالبه وکړه کله چې رسول الله مبارک استاد راغی نجاشی بادشاہ ته نو هغه وینځرو وغوښته او وینځه ام حبیبی ته ورولېږل رضی الله عنها چې رسول الله مبارک دی په نکاح غواړي هغه پکې تاخير ونکړ ډېر په خوشحالي باندې خبره قبول کړه چې صحیح ده هغه وینځه ته یو غوتما ورکړه په زیری کې او دو جوړه کالی ورته په زیری کې ورکړه زیری کې چاته او شی ورکول روان ښه بیا چې شپشوا نجاشی بادشاہ ټول صحابه کرام وروخت حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ او ام حبیبی رضی الله تعالی عنها خپل یو خپلوان خالد ابن سعد هغه وکیل کړه ځان لپاره او یو مجلس ته نکاح نجاشی بادشاہ برابر کړ یو زبردست خطبه پکې وی او خطبه نه پسې وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ام حبیبی د نکاح مطالبه کړي او دا مجلس تاغید نکاح ده نو ام حبیبه رسول الله مبارک سره واده کوي نو خالد ابن سعد پورته شو خطبه وی وی تاسو شاهدان اوسئ چې ما ام حبیبه رسول الله مبارک ته په نکاح ورکړ او بیا غډوړی تیار کړي وخا زبردست ولیمه برابر او ام حبیبی سره او به وی چې ما 3,000 روپۍ مہر ورته مقرر کړ ام حبیبی ته او مغل ته ورکړ او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راولېږي ندلته وای انها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4,000 او مہر کے ورکړه د ام حبیبه ته 3,000 وفي روايه 4,000 درهم وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنا اغه سره وایي وای وعن انس رضي الله عنه قال تزوج ابو طلحه ام سليم فكان صداق ما بينهما الاسلام اسلمت ام سليم انس رضی الله تعالی عنہ فرمائے نکاح وکړه ابو طلحه د ام سلیم سره د ام سلیم د زوړ میړنو د سوک مالک ابن نضر چې د انس رضی الله تعالی عنہ پلار دی نو هغه چې مرش کنه نبی ابو طلحه سم ته نکاح مطالبه وکړه او ام سلیم مدینه منوره کې اوسېده نو ام سلیم ورته وی زتا سره وعده کوم خو به شرط شی وی ولی وی مسلمانېږي با وی سید ابو طلحه سم مسلمان شو د وجد نکاح د ام سلیم نو مدینه منوره ته راځه نه دلته مدینه منوره کې ابو طلحه د مدینه منوره ام سلیم ورته شرط د اسلام ولګاو ته مسلمان شنو زتا سره واده فکانا صداق بینهما الاسلام دوړ منس کې مہر چوغه اسلام اسلمت ام سلیم
قبل ابي طلحه فخطبها فقال اني قد اسلمت. دوړه مدینه منوره کې اوسېده. ورته ما خو اسلام قبول ک فإن اسلمت نکحتک فاسلم فكان صداق ما بينهما. نو اسلام د دوړو منځ کې سبب د چا شو؟ د مہر شو. دلته یو مشهور سوال دی. سوال دا دی چې مهاجر ام قیس هغه هجرت کړو د پاره د ام قیس او رسول الله مبارک پیرا وکړو. فمن کان هجرته الى دنیا یصيبها او امراه يتزوجها فهجرته. دا هغه هجرت باطل کنه. خدا ابو طلحه صاحب اسلام باطل نه کوالي وی زکا چې هجرت یو امر دی غیر ممتد. او مکه مکرمه نه مدینه منوره ته چراشي پیږي بس هجرت ختم. رسو بقا نه لري. رسو که اخلاص پیدا کې خو هجرت ختم شي. اما اسلام امر ممتد ده. نو په وخت د اسلام قبل اولو کې پکې اخلاص نو دغه امر ممتد نو رستو پکې اخلاص راغی. نو ذکر رسول الله مبارک د اسلام باطل نک د وجد نکاح د ام سلیم. اللهم صل علی